بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا نننی ویډیو د زکات د نصاب متعلق ده، یعنی زکات په چا باندې راځي، د سره کم یو سیز موجود وي او څومره موجود وي چې بیا په هغه باندې زکات راځي. دا مسله ډیره اهمه ده، ډیره ضروری ده. د دې وجې نه دا ویډیو زما سره پوره تر اخره پورې واورئ چې ستاسو کومې غلط فهمۍ دي هغه به هم د دې سره لرې شي. د زکات په نصاب کې اولنی نمبر سیز چې د سره سونه موجود وي، یعنی سره زر د سره موجود وي و سونه د سره به څومره موجود وي چې په هغې باندې زکات راځي، نو د هغې لپاره مشهور معروف نصاب دی چې هغه 9.5 تولې کالۍ دی. یعنی 9.5 تولې سونه د سره موجود ده او بیا په هغې سونه باندې یو کال واوړېدلو بیا په ده باندې زکات چې دی هغه راځي. دا په هغه صورت کې چې د سره نور څه نشته دی، نفسي سونه چې دی هغه د سره موجود ده، چې نفسي سونه د سره موجود ده، بل یو څیز ورسره نشته دی، نو بیا د هغې دپاره نصاب 9.5 تولې کالۍ دی. دویم نمبر سیز هغه چاندي ده چې چاندي د سره 52.5 تولې چاندي چې دی هغه موجود وي او په هغې باندې بیا کال واوړېدلو نو بیا به د دې نه زکات ورکوي. دریم نمبر سیز هغه مالی تجارت دی او څلورم نمبر سیز هغه نغدي پیسې دي. بس مالی تجارت یا نغدي پیسې په دې باندې هم زکات راځي، خو لیکن چې څومره نغدي پیسې وي یا څومره مالی تجارت وي بیا په هغې باندې زکات راځي. نو د دې لپاره بیا نصاب چې دی هغه د 52 تولو چاندۍ قیمت دی. یعنی موږ په مارکیټ کې د 52 تولو چاندۍ قیمت معلوم کو، نو که بالفرض زموږ سره نغدي پیسې د 52 تولو چاندۍ قیمت ته رسېدلې، نو بیا به په هغې دا مونږه صاحبي نصاب شو او بیا چې کله په هغې کال تیر شولو نو مونږ به د کال په آخر کې د هغې نه زکات وکاږو. یا زما سره مالی تجارت دی، نو دا مالی تجارت اندازه به زه ولګوم چې دا د 52 تولو چاندۍ قیمت څومره دی، دا هغې ته رسي او که نه رسي، نو که دا مالی تجارت د 52 تولو چاندۍ قیمت ته رسېدلو نو بیا په دغې مالی تجارت کې زکات چې دی هغه راځي. اوس لکه نن 31 جنوري دا 2026 نن چې کله مونږه معلومات وکړلو د چاندۍ د قیمت، نو په مارکیټ کې 15,000 روپۍ د یوې تولې قیمت دی د چاندۍ. نو چې کله مونږه 15,000 لا په 52 تولو کې ضرب ورکو نو دا تقریبا جوړیږي 7,08,500 روپۍ، تقریبا دومره جوړیږي. نو د یو سړي سره 7,08,500 روپۍ موجود دي، نو د صاحبي نصاب شولو. اوس به په دې چې کله کال واوړېدلو نو په ده باندې به زکات راځي. دی به بیا د 2.5% د حساب چې دی نو بیا زکات وکاږي. نو مسله دا شوله چې ستا سره نصاب کې یو سونه راله چې 9.5 تولې کالۍ، بل سره چې دی نو چاندي راله چې 52 تولې، بل سره نقدیات راله چې دا نقدي پیسې د 52 تولو چاندۍ قیمت ته ورسي، او څلورم د سره مالی تجارت راغلی چې مالی تجارت ستا سره د 52 تولو چاندۍ برابر وي، نو تو بیا د هغې نه زکات ورکوي. دا خو نصاب شولو. خو لیکن یو کس داسې دی چې د هغه سره 7.5 تولې سونه هم نشته دی، 52 تولې چاندي ورسره هم نشته دی، د ده سره لږه شانتي سونه ده او لږې شانتي پیسې ورسره دي، نو بیا به په دې صورت کې به مونږه دا سونه او دا پیسې میلاوهو، د قیمت په اعتبار باندې به دا مونږه میلاو کو. نو که د دې دوانو قیمت د 52 تولو چاندۍ قیمت ته ورسېدو نو بیا هم د صاحبي نصاب دی او په ده باندې به زکات راځي. لکه مثال په طور باندې د یو کس سره 1 توله 2 تولې سونه ده، خو لیکن د ده سره نقدیات دي 15,000 10,000، نو کله چې دا مونږه یو ځای کړله لازمي خبره ده چې دا به تقریبا چې کله 2 تولې سونه وي او څه لږې پیسې وي، دا چې کله مونږه میلاو کو نو دا به د 52 تولو چاندۍ قیمت ته چې رسي بیا په دې کس باندې هم چې د هغه زکات راځي او دی به د هغې نه زکات ورکوي. عام طور په زنانو کې دا یو خبره مشهوره ده چې یاره زما سره خو 9.5 تولې کالۍ نشته دی، زما سره 2 تولې 3 تولې کالۍ دی او ورسره پیسې ورسره هم موجود دي او دا وایي زه زکات نه ورکوم. نو د سونې نصاب دا په هغه صورت کې دی چې دا نفسي سونه وي، د دې سره نور سره د مالیت څیزونه نه وي، نه ورسره چاندي وي، نه ورسره نقدیات وي او نه ورسره نور څه قیمتي څیز وي، نو دا په هغه صورت کې چې د زنانه سره نور څه نه وي نو بیا د هغې لپاره 9.5 تولې نصاب دی. خو که بالفرض نقدیات ورسره وي او 2 تولې 3 تولې سونه ورسره وي او دا به بیا موږ میلاو کړو چې کله د 52 تولو چاندۍ قیمت ته ورسېدو نو بیا به په دې باندې هم زکات چې راځي، دا به باقاعده زکات ورکوي.